السلام علیکم مینوالو، زه یم صاحب میا. زه د مکې النور هسپتال کې جاب کوم، خو نن سبا په چوټۍ باندې یم. څنګه چې تاسو ته علم دی چې په پوره دنیا کې د کورونا وایرس خور شوی دی او د هغې د وجې نه ډېر مرګونه وشو. زمونږ پښتانه وروڼه هغه دا مرض سیریس نه اخلي او ګپې ګڼي. دا ګپ نه دی، دا سیریس واخلئ. نن د ایټلي په ښارونو کې په سړکونو کې لاشونه داسې پراته دي لکه مردار چرګان. هغه خو بیا هم ترقي یافته ملک دی، هلته کې خو ډیولپ کنټري دی. زمونږ په ملک کې خو د صحت سهولت او د هسپتالونو حالات ډېر زیات خراب دی. خدا نخواسته که یو وایرس هم دلته کې راغی نو دا وایرس په سکندونو او په منټونو کې په زرګاو کسانو ته لګي. نو تاسو مهرباني وکړئ، حکومت چې کومه پابندي عارضي طور عاید کړې ده، یو څو ورځې تاسو ځان په کورونو کې پابند کړئ، د کورونو نه بهر ته مه وځئ راوځئ چې په حفاظت سره شئ. دا یو څو ورځې پابندي هیڅ خبره هم نه ده، او دې دکانونو مارکیټونو او دې ته دا تګ راتګ لکوټې کم کوي بلکې بند یې کوي. او بل په دې مناسبت سره به زه تاجر برادرۍ ته او د میډیسن سره وابسته افرادو ته دا درخواست وکړم چې په دې قوم باندې یو عذاب راغلی دی، یو مشکل وخت راغلی دی، یو ازمایښت دی. په دې ازمیښت کې تاسو قوم ته اساني ورکوئ، مشکلات مه پیدا کوئ. نن سینیټایزر دستیاب نه دي، نن فیس ماسک دستیاب نه دي، او لیکوډ صابون چې کوم دی هغه زه پرون یو سوپر مارکیټ ته لاړم، د هغې نه ما دا سینیټایزر راواغېستو، دا په 300 روپۍ ماله راکړو، دا دی 50 ملي لیټر. نو ما ته هغه سوپر مارکیټ والا دا خبره وکړه چې دا سینیټایزر 500 ملي لیټر په 300 روپۍ میلاوېدو، او اوس دا 50 ملي لیټر په 300 روپۍ دی خو میلاویږي نه، او هم دغه حال د ماسک دی. نو ای د الله بندیانو، تاسو ولې داسې کوئ؟ دا ذخیره اندوزي، منافقوري اخر تر کومې پورې به جاري په قومونو باندې چې کله داسې حالات راشي نو هغه خپل قومونو له د نور دنیا کوم قومونه چې دي هغه سهولت ورکوي. د هغوی سره که څه سټاک هم وي هغه راوباسي، بهر ته راوباسي، او ستاسو سره سټاک موجود وي. د میډیسن کمپنیانو خو څه دا منع کړي نه دي، بند کړي نه دي، هغوی جوړوي. خو کوم سټاک مارکیټونو ته چې راځي هغوی دا بندوي. نو د الله او د رسول خاطر وکړئ چې یو خو دا ذخیره اندوزي پرېږدئ، د الله د عذاب نه ویرېږئ. زویم بعضې تاجران به داسې هم وي چې هغه په ورځ د قیامت باندې هم لګیا او د منافقورۍ سوچ پکوي. الله پاک خو بعضې امتونه صرف په یو ګناه باندې ټول تباه کړي دي، او په دې امت مسلمه کې نن د ټولو امتونو برایانې موجود دي، خو بیا هم د الله رحم دی چې دی د هلاکت سبب نه جوړېږي. توبه استغفار وکړئ او نور د دې کار نه بس کوئ، او دا منافقوري پرېږدئ. ستاسو سره چې کم ماسک اویلیبل دي، کم سینیټایزر اویلیبل دي، دستیاب دي، هغه مارکیټ ته راوباسئ او دې قوم له پیدا ورکړئ او د نقصان باعث مه جوړېږئ. زه صرف په مختصرو الفاظو کې دا ووایم چې بار بار لاسونه وینځئ، او ماسک نه وي نو ټیلران حضرات چې دي هغه د کپړې نه هم عارضي طور ماسک جوړولی شي او هغه خلکو ته بطور صدقه ورکولی شي. نو مهرباني وکړئ چې یو خو دا سټاکینګ پرېږدئ او دې قوم له سهولت ورکوئ او د نقصان باعث مه جوړېږئ. او بل په خپلو زنانو او په ماشومانو کوم ته د سکول چوټیانې ورکړي د دې لپاره نه دي ورکړي چې دوی دې په کیل کود کې دا وخت تېر کړي. دوی په خپل چاردیوارۍ کې لکوټې پابند کوي چې دوی محفوظ وي، تاسو ته به سهولت وي، تاسو به پرې خوشحاله وئ. الله نخواسته په سوات کې خو نن دا وبا نه ده راغلې، خو که سوات ته را داخله شوه نو په سکندونو کې به دا د یو نه بل ته، د بل نه بل ته، او دا په زرګاو کسان به د دې نه افیکټ شي او د یو ډېر غټ نقصان باعث به جوړ شي. نو تاسو مهرباني وکړئ، په خپلو کورونو کې په قرار شئ. دا یو څو ورځې دي، دا به تېرې شي، الله به خیر کړي. الله دې ستاسو او زموږ د ټولو حفاظت وکړي. ډېره مننه، شکریه.